بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هاغا کسان چې موصوف دی په صفات مذکورو کلک دی په هغه هدایت چې نازل دی درف د دینا، او هاغا کسان هم دوی کامیاب دی. علامہ بیضاوی رحمہ اللہ یو سلور مباحث ذکر کئی دو اولائک هم المفلحون پوری. اول بحث اولائک علی ہدی من ربهم د دې جملے ترکیب ذکر کئی. دویم بحث دعلا د حیثیت استعمال بیان. دریم بحث یو اعتراض په تنکیر د هدن او د هغې جواب. څلورم بحث من ربهم کې بیان دی دو قرتونو. اول بحث اولئک علی هدی من ربهم دا جمله ترکیب کې څه واقع شوی. اولئک مبتدا علی جار هدن موصوف من ربهم جار مجرور په اعتبار د متعلق سره صفت د هدن، موصوف سره د صفت نا مجرور د علی جار سره د مجرور نا متعلق شه تر متمکنون پوری. متمکنون صيغه د اسم فاعل سره د فاعل او متعلق نا خبر د اولئک جمله اسمیه شو خبریه او ترکیب کې دا څه واقع شوی. نو دی وی الجمله فی محل رفع، جمله په محل د رفع کې ده. نو چې په محل د رفع کې ده یا مرفوع ده بنا پدې چې دا خبر ده، یا مرفوع ده بنا پدې چې دا مبتدا ده. مرفوع ده بنا پدې چې دا خبر ده. حالا چې الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون دا معطوف علیه شي. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک دا معطوف شي. معطوف علیه سره د معطوف نه مبتدا شي. اولئک علی هدی دا به ورته خبر شي. یا داسې وشي چې دا دویم موصول الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک دا مبتدا شي. اولئک علی هدی دا ورته خبر شي. او اول موصول متصل شي د للمتقین صفت شي. الکه تاسو په پوه شئ دا په محل د رفع کې دی. خو الا ان جعل احد الموصولین مفصولا کچری وګرځول شي یو د موصولین مفصول د متقین نه، یو د موصولین یعنی یا دواړه موصولان او یا یو د موصولینو مفصول شي د متقین. داسې نه کېږي چې اول موصول دی مبتدا شي او اولئک دی د اول موصول خبر شي او دا دویم موصول دی مبتدا کې صحیح نشي معطوف دی نشي، دا دی ځان لشي. ولې ځکه بیا به د مبتدا او خبر په منځ کې فاصله راشي او ګوده فاصله به راشي. لکه تاسو په پوه شئ نو که چاته وګرځولی شي یو د موصولینو مفصول شي د متقینه نه، نو خبر له د هغې دپاره به دا خبر شي. چې د هغې دپاره خبر شو نو بیا الذین هدی للمتقین بس خبر اخلاص. الذین یؤمنون بالغیب دا مبتدا شو، اولئک علی هدی دا خبر شو. دا مبتدا سره د خبر نه دا جمله اسمیه شو خو مستانفه ده په جواب د سوال مقدره کې ده.
آلتا تیر شو چه هدل للمتقین قرآن کریم ہدایت دے صرف دا متقیانو دا پارا. نسائل سوال کئی چه سا حال دے متقیانو تا چه دوی خاص شو پا دے ہدایت سرا. نو جواب دار ہے زکر دوی که دا صفتون دی زکر دوی خاص دی پا چه سرا ہدایت سرا استیناب شو. وکأنہو لما قیلا اگویا کہ ہر کل چیویل شو چه هدل للمتقین قیل ویل شو ما بالهم سحال دے دے متقیانو خصو بذالکا چه خاص کرے شو پا دے ہدایت سرا. نو جواب دار الذین یؤمنون بالغیب علیکہ پہ پوچھ سے الذین یؤمنون بالغیب دا جملہ مستانف پش فوجیب جواب ورکرے شو پا دے قول چا الذین یؤمنون الى آخر الآیا. وإلا مانا کیو دا موصولینو مفصول نشی دا چانا دا متقیننا بلکہ دا موصولین دا صفت شی دا متقین دا پارا پہ اعتبار دا عطب سرا. نبی اولائکا خود جدا شرمخ کے موصول سر سے تعلق نشتا. بیا اولائکا لا ودمر ربی خفل مستقل جملہ دا خکم جملہ دا بیام جملہ استینافیہ دا. وإلا کدا سنشن استیناب دے لا محل لها محل دا اعراب ورطنشتا. وکأنه نتیجة الاحکام والصفات المتقدمہ لکدا چی نتیجہ دا احکام و دا حقی صفات توی چکم وڑاندی شوی دی. دا احکام و دا صفات متقدمہ نتیجہ دا لکہ بے پوئی چاہی احکام کم دی. احکام دا دی الف لام میم مؤلف دا دیک حروفنا متحدہ بھی دے ولی زکا دا کتاب دا متحدہ بھی کامل دے زکا شک پکے نشتا زکا ہدایت تے دا متقیانو دا پارا دا احکام شو او صفات دا متقیانو الذین یؤمنون بالغیب. نو دا دی نتیجہ صدا نتیجہ دا دا اولائکا علی هدی من ربهم. او جواب سائلن یا جواب دا سائل دے قالت چی سائل ویلی دی ما للموصوفین بهذه الصفات سحال دے دا حقی خلقو چی موصوف دے بدی صفاتو اختصو بالہدا چی دی خاص کرے شو پہ ہدایت باندے ننور. جواب داشت چی اولائکا لا هدی من ربهم دی پہ ہدایت دی دا رب دا طرفا. ونظیره دا دی مثال یا لکا دلتا اعادہ دا اسم اشارے اکڑا. اعادہ دا چا اکڑا اعادہ دا ضمیر ونکڑا. اولائکا کی اشارہ چاہتا دا متقین تا اولائکا دا متقیان علی ہدن پہ ہدایت دی چی کائن دے دا رب دا دینا دا سیونو چی ہم علی ہدن من ربهم. دا سیمونو چی المتقون علی ہدن من ربهم. نے اعادہ دا اسم اکڑا نے اعادہ دا ضمیر اکڑا بلکہ اعادہ دا بچہ سر اکڑا پا اسم اشارہ سے. دیکھئے خبر تا اشارہ دا حق دا چی اعادہ دا مستونف عنہو اوشی پا ضمیر سرا او یا پا اسم سرا نو حکم سر پا اسم محض شوی. حکم بچا شوی پا اسم محض شوی عاری عن الصفات. او چکل اعادہ پا اسم اشاری سروشی تاسو پہ پوچھائی نو دا سدا لکا اعادہ چی پا صفت سروشی. کل چی اعادہ پا صفت سروشی نو التا ور سر علت تا حکمم ذکر شی. سا ذکر شی علت تا حکمم ذکر شی. لکه مثال دا ذکر کرے رہے تا یو سڑی توی احسن تا الى زیدن تا نیکی کردی دا زید سرا او صدیقک القدیم حقیقم بالاحسان ستا پخوانے مرگرے دے دے دا احسان دا نیکی لائق و حقدار دے.
ګورئ احسنت الی زیدن بیا د اعاده د زید وکړه په صفت سره چې صدیقک القدیم اعاده دې وکړه کنه داسې ونه ویلې چې احسنت الی زیدن زید حقیق بالاحسان داسې دې ونه ویلې چې احسنت الی زیدن هو حقیق بالاحسان یو چې اسم ظاهر سره ذکر شي نه دوباره خو ضمیر سره ذکر کیږي نه اعاده د اسم وکړه او نه اعاده د ضمیر وکړه بلکې اعاده د چا وکړه دې کې دې خبرې ته اشاره ته چې د دې حکم علت صداقت ته چې ده یعنی مرګرتیا ده الکه په پوښتنه دلته اولایکه کې اشاره موصوف ته کیږي خو موصوف عاری عن صفات ته نه بلکې هغه موصوف ته چې صفات ور سره ملحوظي نو اولایکه کې چاته اشاره شو هغه متقیانو ته چې د صفات پکې وي اولایکه دغه متقیان چې دغه صفات پکې دي دوی مطلق دی په هغه هدایت چې د رب د دوی نو کونهم علی الهدى د دې لپاره علت شې سو صفات شو الکه په پوهې کې په پوهې نشو ونذير د دې مثال دا احسنت الى زید صديقك القديم حقيق بالاحسان ولی فان اسم الاشاره ذکر اسم اشاره هنا دلتا دا سدا كاعاده الموصوف بصفاته المذكوره لك اعاده د موصوف اوشي سره د صفات مذکورهونه وهو ابلغ او دا ډیر بلیغ دی د دینه ان یستانه پاچ اعاده وشي چې استینا پوشي په اعاده د اسم سره وحده یوازي ولی لما د دی وجنا پیه په اعاده د موصوف سره د صفاتونه دی کې بیان د مقتضی دی بیان د چا دی پکې مقتضی د حکم دی چې صفت دی وتلخیصی او خلاصتو بم دی پکې سره د اختصار نه یا لکه اختصار سره که چرته اوس موصوف سره د صفاتونه راوړلې نو بیا هم دغه شان چل کېده څه کېده مقتضی ور سره ذکر کېده علت د حکم ذکر کېده خو ور سره چې کوم د تلخیص نه بلکې خبر بډې روږده شوې وي بیا به خبره څنګه وي اوږده به وي فإن ترتب الحكم ذکر ترتب د حکم په وصف ایزان اعلان ده بانه چې دا وصف الموجب له باعث د حکم ده ومعنى الاستیلاء دا دویم بحث ده اولئک علی ودن علا د استعلا د پاره ده او استعلا یو سیز په بل سیز برکېدو ته وای زیدن علی السطح زیدن علی الابل زیدن علی الجبل نو دې استعلا د پر علی استعمالی نو سوال دا دی چې دلته خو د استعلا معنا نه صحیح کیږي معنا بداسي چې زید د هدا اولایک دا متقیان علی هدن د هدایت د پاسدی دا خو نه ده ټیک جواب دا چې دلته استعاره تمثیلیه ده استعاره څه ده تمثیلیه ده هغه هيئت چې راکب په مرکب باندې سوري او دا مرکب کلک نیولې د هغه نه یو هيئت را منتزعش دغه متقیان چې په دې هدایت کلک دي د دې د پر استعمال شو تشار پر استعمال شو نو دسی بوای دا کسان چې موصوف دی په صفات مذکوره او کلک دی په هغه هدایت چې ثابت دی د طرفه د رب د دینا تاسو به پوښتئ نو ګورئ کلک دی په هدایت لکه چې هدایت دوی د پر مرکبی او دوی راکبینی مرکب کلک نیولې نو هدایت دوی کلک نیولې خوځېدې تینش لکه په پاینه چي او دا په کلام عربي کې ډیر استعمالي خلق وای د جهل په وخ سور دی جهل په وخ نه زور معنا جهل کلک نیولې دی د څه خلق وای کنه وای ګورئ او معنا د استیلا په اعلی ودن کې تمسید د تمکن د دوی د هدایت نا او مضبوطیا د دوی د په هدایت باندې د دې تشبیه او تمثيل د به حال من د حال دغه چا سره اعتل شی چوچتی په شی ورکی بو په دې شی سوري
وقد سره دی عرب تسریح کړی دا به په دې باندې په قولی په دې قول کې امتت الجهل والغوا سورلی ځان له جوړ کړی دا ناپوهی او سرکشي ناپوهی او سرکشي ځان له سورلی جوړ کړی دا معنا دا د لکه سورلی چې سړی ټینګ نیولي جهل او غوا ټینګ نیولې ده لکه یا وی وقت ربا وقت عاد غارب الهوا او ناس دے پسٹ د خواہش د اوخ د سٹ او د قب په منس کې د مخ کې زیت غارب وای تاسو په دې کتابونو کې ویل چې سړی خزي ته وای چې حبلو کې الا غارب کې نو د غاړې ته وای دی سٹ تا نو د ناس د پلان کې ناس د پسٹ د هوا خو سٹ نه لري وانا دادا لکه سره چې د اوخ په سټ ناس اوخ کلک نیولې نو د خواهش داسې کلک نیولې یلکه دا هدایت کلک نیول په ال کېږي چې د سړی قوت نظری هم صحیح شي کلک شي او قوت عملی هم صحیح شي قوت نظری به کله صحیح کېږي چې فکر د نورو خیالاتو نه خالی کی او قوت عملی به بس دغه کېږي مضبوطیږي چې سړی محاسبه د نفس سره کوي په عمل کې او مراقبه کوي سوچونه کوي چې دا زه څه کوم او الله را سره څومره نعمتونه کوي دا محاسبه کوي نو په دې به عمل مضبوطیږي نو دا وایي وذالک او دا تکلکواله په هدایت انما يحصل دا حاصلېږي په استفراغ د فکر سره او په ادامت د نظر سره چې سوچ همیشه کوي پیما په غسن نصبا من الحجج چې ودرول شوي دي دلیلونه او مواظبت کوي په محاسبه د نفس په عمل په عمل کې ودریم باسي هدایت دغه اعتراض ده اعتراض دا د نهودن بیا نکره ولی ویلي اولئک علی هدن دی په یو هدایت دي هدایت خو معلوم دی چې قرآن دی کنه د سی ویل چې اولئک علی الهدى الکه په نه شي نه دی جواب کوي خلاصه د جواب دا د تنکیر د تعظیم د پاره دی دومره عظیم الشان هدایت باندې دی چې د هغه کون او حقیقت د الله نه بغیر بل چاته نه دی معلوم ونکره هدن او نکره ذکر د هدن د تعظیم د پاره پکانوري د وی گویا کہ مراد کړه شو په دې سره ضربون د یو قسم لا یبالغ کنه چن رسیږي حقیقت د دیتا ولا یقادر قدر نه اندازه کیږي مبلغ او انتها د دی ونذیره مثال د دا قول د حذلی دی مثال د څه چې تنکیر د تعظیم د پاره دا شعر دی فلا وابت طیر المربت بالضحى على خالد لقد وقعت على لحم دلته محل استشهاد دا دی چې په لحمن کې دا تنوین د صد پاره دی تعظیم د پاره دا داسې چلو چې خالد چا وجلو خالد ابن زهیر او مطلب دا چې دا په مرثیه کوي او قتل او مرغان او غوخه خوړلې نو دی وای فلا دا سندا و بالطير د مرغان او پپلار مې د قسمی المربت بالضحى چې واقع ده د ساخ په وخت کې علی خالدین په خالد باندې واقع ده لقد وقعت دار مرغان واقع دی علی لحم عظیم الشان غوخه باندې لحمن کی تنوین د تعظیم د پاره ده یادار چې وابت طیر قسم دی د مرغانو په پلار لقد وقعت علی لحم واقع دی په عظیم الشان غوخه واؤكد تعظیمه مضبوط ش تعظیم د دې هدایت بان الله مانحه چې الله ورکون کې د دې او توفیق ورکون کې د هدایت ته یلکا دا کسان په هدایت دي د طرفه د رب د دینا عظیم هدایت سوال دا چې هدایت خو من جانب الله نو من ربهم ته ضرورت ته جواب دار چې من ربهم کې دا تاکید د دې تعظیم دی تعظیم خو په هدن کې دی من ربهم کې تاکید دی د دې تعظیم ذکر لوی دی چې د جانب د رب نه دی
دا به مطلب شي. وسلورم باز دو قرته په من ربهم کې من ربهم او من ربهم غنه سره ویل شي بغیر د غنه نه. وقد ادغمت النون پر را ادغام شوه د نون پرا کې بغنتن و بغیر غنتن غنه سره ویل شي بغیر د غنه نه ویل شي. پوه شي که پوه نشي بس ده.